الله الرحمن الرحیم. قدرمنو کتونکو ریاض الحق یم او تاسو ته بالکل دې وخت کې د وطن شیشې نه مخامخ یم. عمرا خان ایډوکیټ څوک چې د پی کې 62 امیدوار دی هغې سره ولاړ یم، هغې سره به خبرې اترې کوو. عمرا خان صاحب تاسو دلته راغلي عمل څنګه وینئ او څه توقع نن لرئ؟ عمل خو ډېر ښه روان دی او زه د پی کې 62 کاغه میل دی او که فیمیل دی ټول پولینګ سټیشنو ته ما اپروچ کړی رسۍ کومه ګرځم. ډېر کوآپریټیو انتظامیه ده. ما دلته لکه خپل داسې ډایرکشن دغه ته ورکړ امیدوارانو ته او دا دلته چې کوم دغه ناست دي پولینګ ایجنټانو ته چې دا ورځ به خدای پاک تیره کړي. د خپل سټاف سره کوم چې د چا ډیوټۍ دي بیا زمونږ انتظامیه ده دوی سره کوآپریشن وکړي چې د عمل په ښه طریقه باندې څنګه چې په جمهوري ملکونو کې الیکشن پروسس. دې وخت کې مونږ ولاړ یو د قومي وطن پارټۍ چې کوم کیمپ لګېدلی دی په ګورنمنټ های سکول نمبر 1 کې، هغې کې مونږ ولاړ یو او دغه خلک هم دلته په دې کیمپ کې ښه ډېر زیات دي. د دې ځای چې کوم ووټرز دي نو هغه دلته روان دي او خپل د ووټ اچولو دپاره د پرچې د دې ځای نه اخلي. موږ سره د قومي وطن پارټۍ یو مشر ایوب جان صاحب ولاړ دی، هغه سره به خبرې اترې کوو. ایوب جان صاحب عمل خو روان دی، دغه عمل ته په کوم نظر باندې ګورئ او څه ګڼئ چې د پارټۍ پوزیشن به د آفتاب خان پوزیشن به څنګه وي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. انشاءالله پوزیشن خو په 1 نمبر وي، ولې چې دا تیر مخکې کوم الیکشن شوی نو هغه بس الیکشن دغسې کاته وه نو خلکو لکه د تنګي خصوصي زمونږ د ان ایچ 24 او د پی کې 62 د خلکو ته پته ولګېده چې زمونږ دپاره د آفتاب خان او د سکندر خان نه علاوه بل څوک هم کار نشي کولی. نو انشاءالله تعالی که خیر جیت به د آفتاب خان او د سکندر خان انشاءالله.